پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي جهنم لره تر ټول اول درې کسان چې دی هغه ځي جهنم لره تر ټول اول درې کسان چې دی هغه جهنم لره ځي. اول ظالم بادشاہ ظلم کوي ناجایز کوي بد کوي د قوم رعایا سره خپل حق پرغواړي او د رعایا او حق چې دی هغه پر نور کوي. ظالم بادشاہ د الله رسول فرمایي تر ټول مخکې به الله جهنم لره بیاي. لکه زما او ستا وطن راواخله یعنی زموږ وطن دی در په درسو دی در په درسو د دې سیاسيانو د وجه الله به ان شاء الله او ان شاء الله د هغه جهنم ورکړي چې په کوم جهنم کې ابو جیل پروت دی. دا وطن د خپل مفاد د خپل سیاست د خپل ذات د خپل خېټې د خپل ووټ د خپل سیټ د خپل قریبانو د پاره در په در کوي تباہ او برباد کوي او پرملای غټ مات کوي سیاسيان. د دې سبب الله ډېر لوی پښتنه کوي ټول یو نه یا پلانه ټول په دې ماته دوی کې د وطن چې دی هغه شامل یاست بشمول ججان دا ټول په دې کې شامل دي. دا به دا د دې وطن ازار به خامخا به وي. د الله رسول فرمایي ظالم بادشاہ زما استاد پر هر سیاسي بادشاہ دی او ظالم بادشاہ د الله رسول فرمایي تر ټول اول جهنم لره ځي. او دویم د الله رسول فرمایي هغه سړی چې مالدار دی الله مال دولت ورکړي زکات نه ورکړي تر ټول اول چې جهنم لره ځي درې کسان. اول ظالم بادشاہ دویم امیر مالدار سړی چې هغه مال دولت لري او زکات نه ورکوي دا به ځي جهنم لره. او بیا الله رسول فرمایي دا هغه مال او دولت په د مار په شکل کې د په غاړه کې راګرځېدلی دا مار به ورته وایي زه ستا هغه مال یم چې تا په دنیا کې ګرځوم را ګرځولم او تا زکات نه ورکوي زه ستا هغه مال یم. او دریم د الله رسول فرمایي فقیر سړی متکبر تکبر کوي غریب فقیر ماشام ګوله ملره د خپل تن جامې ملره سر به پاوانی ولې داسې چمب کوي لکه دا ټول شار چې د دی. حالانکه ته خو غریب سړی ته غریب سړی ته د خپل غریبۍ سره سمې پښې ځغوه. ولې د الله رسول فرمایي تر ټولو بد قسمت انسان هغه دی چې دنیا یې هم تباسي آخرت یې هم تباسي. دنیا دې په دې تباسو د ماښام ګوله نه لري آخرت دې په دې تباسو چې تکبر کوي لوی کوي. که چا تا ته یو ګوله ډوډۍ درکړي یا زه د بل چا ډوډۍ نه خورم ولې وخورم پر چشه وخورم یا پروا نه لري یاره مجبوري ده دا خیر دې زه در سره کوم ناجي. بیا دا مور به د یو ځای مزدوره یې هغه به کالي ورکړي هغه کپړې به بیا دا اغوستي بیا به داسې ځان جوړ کړي داسې به ځان شو کړي چې یعنې مطلب دا کپړې ما په خپله په درځي کې جوړ کړي. د الله رسول فرمایي درې کسان تر ټولو اول الله جهنم لره بیایي. اول ظالم بادشاه دویم هغه مالدار سړی چې هغه مال دولت لري زکات نه ورکوي. دریم هغه سړی دی چې هغه غریب دی او تکبر کوي لوی کوي سر اسمان ته نیولی ده د الله رسول فرمایي. او د الله رسول فرمایي که څوک پر ایمان باندې خوند اخلي څوک پر ایمان خوند اخلي هغه د په خوشحالي سره زکات ورکوي. که غواړې چې زه پر ایمان خوند واخلم په خوشحالي سره څه کوه په خوشحالي سره زکات ورکوه. د الله رسول فرمایي د ایمان خوند به محسوس کې د ایمان مزه چې د هغه به محسوسه کې. د الله رسول فرمایي په آخره زمانه کې به الله کپلاری دغه دی څه درته وایي د الله رسول فرمایي وایي آخره زمانه کې به خلک څه وایي خلک دا وایي زکات دا اوس څنګه کیسه سو موږ دی په خوارۍ ګټلې دي موږ دی په محنت ګټلې دي. دا زکات ته به د ټیکس په نظر ګوري د ټیکس. د الله رسول فرمایي دا د قیامت علامه ده. او علما فرمایي وای دا زکات ورکولو والا به ځان ډېر محتاج تر هغه چا بولي چې کوم څوک زکات اخلي. یو غریب دی یو مالدار دی مالدار به ځان د دې ډېر محتاج بولي چې زما زکات نه ما څوک واخلي صحیح کې غریب نه. موږ اوس پر غریب احسان کوو 100 روپۍ به زکات کې ورکوو 40 کاره جنو واخلو بیا 1000 روپۍ به زکات کې ورکو. دا به سره کم زکات الله موږ منع کړي د الله رسول موږ له داسې خبرو چې دی هغه منع کړي.